سلامونه ملګرو، تازه خبر او ډېر غټ خبر. مفتي قوي چې کوم د دې ډمې سره د واده اعلان وکړ او نن یا سبا چې کوم د نکاح هم ده. پنجابیانو مولیانو مزې وکړې او د پښتنو مولیان چې کوم دی دغه غریبانان زه ورته ویلی سم چې هسې په مسلو باندې ځانونه مړه کوو، داسې مولیان چې کوم دی هغه هم د دغه ډمو سره چې کوم دی ودونو د تاریخ او د نکاح کولو اعلان وکړو. ملګرو بله خبره نه ده، دا خو هسې ګپ مې ولګوو، خو داسې ده چې مطلب دغه هغه مفتي دی چې دې له یو ښځې چې کوم دی هغه خلاص هم ورکړی و. تاسو ته به یاد وي په کمره کې دننه نه پوهېږم چې څه قصه وڅه شوې وه، بله ډمه وه، څه ښه نوم یې دی، مشهوره ډمه ده. خو په دغه مفتي قوي له زما په خیال دا یو و چې پنجابي مولا و چې پکې دغه له خلاص هم ورکړی و. نکاح ښه خبره ده، او بیا چې داسې ډمې زه ویلی سم چې د ډمتوب څخه منع کېږي، په دغه نکاح باندې باید چې ورسه وشي. خو سوال دا دی چې آیا دغه ډمه به چې کوم دی اوس ډمتوب پرېږدي او که نه دغه ډمتوب به د دغه نکاح سره چې کوم دی اوس هم جاري ساتي. یعنې دا د زه ویلی سم چې بیا د مولیانو چې کوم دی توهین دی چې په دغه چې کومې ډمې دي هغه ورسره دغه شان مطلب اداکاري هم کوي او دغه مولیانو ښځه هم بیا به ښه مزه وکړي. هسې په خپله سوچ وکړئ تاسو چې داسې خلک او داسې پنجابیان مولیان څه نه کوي، حالانکه په پښتونخوا کې په مذهبونو په بنیاد باندې جنګونه شروع دي، غوبلې شروع دي، خپل ورور وژني، تربوري شروع دي، او داسې سیستم شروع دی چې نه دي کول پکار، او نه اسلام اجازه ورکوي نه شریعت اجازه ورکوي. باید چې موږ تاسو هم ډېر زیات تحمل څخه کار واخلو.